شابسي ملګرو د تنظیم په لور روان شئ موټی شئ راجمع شئ حوی په هر میدان شئ شابسي ملګرو د تنظیم په لور روان شئ موټی شئ راجمع شئ حوی په هر میدان شئ شابسي ملګرو ہے شابسي ملګرو شابسي ملګرو خپل صفونه برابر کړئ شابسي ملګرو خپل صفونه برابر کړئ اے ویښشئ سامراجیانو لا په مخ څپېړې ورکړئ اے ویښشئ سامراجیانو لا په مخ څپېړې ورکړئ نو هلا به دنیا کی خود کفیل لک چنیان شئ موٹے شئ راجمع شئ حوی پہر میدان شئ شابسي ملګرو ہے شابسي ملګرو چې ما څه کړي دي او دیو څه کړي دي دیو څه راوړي دي او ما څه راوړي زما په خدای قسم دی چې د سراج الحق په کور کې وسقومه د بشیر په کور کې وسقومه نیغ د راسه په سړک ودرېږي او مخامخ سټیج دا غونډه چندول خان به راغونډ کړو که ما غلا کړې وه هم نشم پټولی په هغه ځای کې او که ده غلا کړې وه نو نشي پټولی د دغه به زه ښیم او زما هغه د دی زه دته چل ښیم چې تا څه کړي دي او ما څه کړي هغه هم هغې ته هم څوک نه ټینګېږي او تشه په خولې باندې په کوټه کې کښېنوم ځان له څه شی کومه خبره کومه مشر یې پرېږدوه مشر خو داسې دا چې سراج الحق زموږ ورور دی او موږ پرې ډېر خوشحاله یو موږ پرې ډېر فخر کوو چې یاره د جندول دی او د ټول جماعت اسلامي امیر دی او دا د جندول دی ښه خبره ده موږ د هغه د بېعزتۍ دپاره نه وایو موږ د هغه د عزت دپاره وایو چې که ستا ورکران یا ته او دا ښکاره حال وایي که هر څه ښکاره کېږي زه به د خپل پلار نیکه حساب کتاب راوالم لکه اسفندیار خان وایي یاره زما سې دا عمران کینی زه چیلنج کومه قرآن به مخې ته کېدو دی به د خپل پلار نیکه حساب کتاب راوالي دغه به کېدي دا چې ما ته د پلار نه او د نیکه نه څه پاتې شوي دي او دی د خپل پلار نیکه راوالي چې د ده څه اوس څه دي او د ده د پلار د نیکه څه زه هم چې زه به د خپل پلار نیکه هغه راوالمه د ټولې دنیا ته به معلومي یوازې موسیقیلو ته نه د غونډ په د ملکان ډیویژن ته به معلومي چې که ما پکې دروغ ویلم جوړ دا غونډ ملکان ډیویژن به وایي چې د اوسه خنزیره دا د دروغ ویلي دي زه به د پلار نیکه هغه حساب کتاب راوالم او دی دې هم راوالي او بیا به ورته اوس هم زه خپل حساب کتاب وښیم او دی دې هم راته خپل وښیي چې د ده څه دي او زما څه دي ده ډېرې کړي دي که ما ډېرې کړي دي ده د پلار د نیکه هغه څه شی وو او اخوا که پسې ځم ښه خبره نه ده خو زه داسې وایم که دا حسابونه کتابونه زموږ څه چا کولی خو موږ به مزې کړې وی دا ملک به هم آباد شوی خو دا حساب کتاب څوک نه کوي نو زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم شکریه ادا کوم دا ستاسو حق دا به تاسو له کېږي د دې نه علاوه نور به هم کېږي دلته به که موږ له خدای څه راکړله موږ وایو چې موږ د دې خپلې علاقې نه یو د اسلام آباد نه ښایسته غونډه ځګی جوړ کړی دی اوس که د بل ملک ځګی وایم نو هغسې زیاتی دی خو په دې خپل ملک کې کم از کم زما علاقه دی د اسلام آباد نه زیاته ښایسته د اسلام آباد نه دې زیاته آبادی د اسلام آباد نه دې زیات روزګار زما بچو ته میلاو شي په روزګارونو پسې وړاندې شو
او په ښایست پسې مړانده شو او چې دا څه یې نه دار څه ستاسو د مخې دي نن زما بچی په دغه کې یو سپین ږیری ولاړې په لین کې د یوې تر وړې وړو ته په لین کې ولاړې دا بله ورځ ما په اسمبلۍ کې هم خبره وکړه چې یو طرف ته تاسو د کرونا ایمرجنسي لګولې ده چې د کوټو نه مه راوځئ بل طرف ته دوږ د قطارونه منظور کړی و راووسته هلته ځمکه نه وه اوس هغه غره کې هغه اوبه بیږي او هلته یې کلوز کړو چې بس دا پوره شو د دې هغه رکشې خلاصه زه چې رالم اوس ما بېرته منظور کړه د خدای په فضل سره بله ورځ به افتتاح کوو که خیري 74 کروڑه روپۍ مې ورته خیري منظور کړي دي ما چې دا به ستاسو پلار هم کوي دا موږ د دې ځمکو دپاره کړی دا چا کلوز کړی سړی راوړاندې کړی اوس د دې دپاره میکلي کامبټ دا روډ په 2003-4 کې سراج الحق د نوم دپاره ویلی و خو کار یې پرې نه کوه د دې په بدله کې په دې کې شاخونه اچېلي وو ګاوردش شوی دی جان پاس هم شوی موږ په هغې نه یې خفه ګاوردش ولې وشو جان پاسه وشوله خو د بل په میراث کې ستاسو د تحصیل او ستاسو د علاقې په دې ډیپۍ کې یې کړي دي دا یې بانه کړی دی او کړي پې هغه دي اشاره کې کړی دی او کاکڅ یې کړی دی او خرکه یې کړی دی او بوټه یې کړی دی مختلف شاخونه یې پکې کړي دي زه دا وایم چې هغه هم په کار و چې شوي وی خو چې کوم بینچ شه تا ویلی و په کار و چې دا دې کړی پیسې به یې اخېستې په هغې به یې لګولې وڅو هو چا به ول حیدر خان مردان ته ویوړو جماعتیانو به ول چا یې پلانکي ځای ته ویوړو بهادر خان د اسمان نه راکوز کوه ته یې ولګاو اوس دا ده چې دا نور څه نشتي دا دوغله پالیسي او منافقت ولې منافقت کوو اوس چې ما تپوس وکړو په دې ډیپۍ کې وله موږ 5 کروڑه روپۍ اچېلې وې ما یا بله ورځ افتتاح وکړله او چې زه لاړم پته مې ولګوله 4 کروڑه روپۍ ته اوس هم لګولې دي په بوټا او په ګاوردش او په جان پاسه کې 4 کروڑه روپۍ 1 کروڑ روپۍ په 5 کروڑو کې پاتې دي هغه یکشن او د هغو ته مې ویله مال پټي به خرڅوئ خو دا به را پیدا کوئ د اسمان یې راوړئ ګرځېږي نه راوړئ خو دا به پیدا کوئ دا 5 کروڑه روپۍ زما دې ټیکهدار له ورکړه چې دا پرې کار شروع کړو نو ډیزاین به برابرېږي انشاءالله په دې ورځ به کې سبا بله ورځ به هغې کار شروع کېږي موږ افتتاح کړی زما غرض دا نه دی د دې خبرو دا زما فرض دی نه په تا احسان کوم نه تا ماله ووټ د دې دپاره راکړی زما د دې علاقې او د دې قام انصاف والي په تاڼه تاثیر دی نو یو سړی دې راته وایي چې که ما چا ته ویلي چې ته ورشه په تاڼه کې 100 روپۍ ورکړه ته ورشه یا په تاڼه کې ته د ایسچو څه بله دلالي وکړه دوی خو ټول عمر چې دلته ګرځېدلي دي دلالیان یې کړي دغلته کې به دا ځان ته به بعضې کسانو ملا نه ویله ورته به ناست دلالیان یې بیا کولي نومونه یې نه شم اخېستی هغه پخوانه به ما د موده په چوک کې اخېسته اوس یې نه شم اوس زه سپین ږیری یم په هغې بد کارم اوس داسې ده چې ټول دلالان دي نن که تاسو د چاپوړي ووینئ دغلته کې په دغه ځای کې یو څو ورغومي دي هغه د ځان له د تاڼې تحصیل دلالان جوړ شوي دلته کې که چاله د پروس کال د 10 کالو ټرانسفارمر راخلي دلته یې خېجه او دلته کې پې د خلکو نه خرچې غواړي وایي زما پکې خرچه شوې ښه کار یې کړی دی اوس دا ده چې دا کیسې په من کې د خدای په فضل څه نشته تاسو د خدمت لپاره راکړی دی او زه د خدای نه هم غواړم او دې قام ته مې چې زما دپاره هم دعا کوي زه به هم کوم چې الله پاک په صحیح طریقه په ټیک طریقه زما نه د خپل قام خدمت وکړي او دا داسې خدمت زما نه وشي چې زما خدای پاک د بخانې سبب وګرځوي ځکه چې د قام خدمت په صحیح طریقه وکړي د دې نه ښه عبادت بل نشته دی چې په هغې کې ستاسو راز نه وي په هغې کې ستاسو تعصب نه وي په هغې کې ستاسو اخلاص وي دا ښایسته خدمت دی الله پاک دې زما او زما د ملګرو نه په صحیح طریقه باندې د دې قام خدمت ادا کړي